بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مفتاح اسماعیل چې کوم د مسلم لیگ سره تعلق لري او هغه کوم خبره کړي دا چې په هغه کې د قرآن پاک به حرمتي راځي چې عمران خان په خپل جلسو کې د قرآن پاک آیاتونه وایي د طالبانو په شانتي لکه بدی کې دا دهشتګردۍ طرف ته چې کوم د اشاره ده نو یقینا دا ډېره غلطه خبره کړې ده او ډېر زیاتې کړې ده. قرآن پاک د دې آیاتونه هغه هر نارینه ویلی شي زنانه ویلی شي هغه هر مسلمان ویلی شي که په خپل جلسې کې وایي او کاغه مثال په یو عام پروګرام کې وایي کاغه سړی دی او کاغه ښځه ده او کاغه د هرې پارټۍ لیډر دی او که د هغې چې کوم دی یو کارکون دی په دې باندې چاته پابندي نشته دی هر څوک یې ویلی شي. نو یقینا دا خبره چې د کم کړي ده نو موږ چې کوم دی په دې خبرې کې بالکل د دې خلاف یو. داسې خبر چې کوم دی نو کول پکار چې په کوم خبره باندې پتا باندې اعتراض راځي په کوم خبره باندې چې کوم دی پتا باندې نیوکه راځي نو زه بیا هم وایم چې په دې خبرې کې موږ د دې انسان مرکزتیا نه کوو. غلطه خبرې کړي ده غلط ته به موږ غلط وایو صحیح ته به موږ صحیح وایو. نو یقینا دا یو غلط کار دی کړی دی او غلطه خبره کړې ده چې موږ څومره په دې خبرې کې د دې خلاف شو نو هغه به کمي. داسې کول نه دی پکار. که یو انسان د هرې پارټۍ سره تعلق لري نو بیا هم په غلطه خبرې کې به موږ د هغې چې کوم دی خلاف یو او چې کوم صحیح خبره نو بالکل بیا په هغې کې موږ د هغه سپورټ به کوو. نو یقینا دی دا یو غلطه خبره کړې ده مونږ چې کوم دی په دې خبره کې د خلاف یو. داسې خبره چې کوم دی دله کول نو پکار. الله رب عزت مونږ د داسې غلطو خبرونه او د داسې د جاهلتوب د خبرو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.